فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود اسكندر والمتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة. طالبانو دیزی تراشی پاس منگو تاسی اویلی چه خبر متواتر موجب دا علم ضروری دی دا دعوه پا دی الفاظو باندی چه مستاق دا خبر متواتر وقوع دا علم دا پا دا باندی من غیر شبهاتن دا مصداق اس پدیزی کے معترض و اعتراض کی و خلاصہ دا اعتراض دا معترض دا و الکا دا زنما نما چه خبر متواتر موجب دا علم دا خبر متواتر موجب دا چا دا اغت سنگا دا تچوئی چه خبر متواتر موجب دا علم بدیہی دا خبر در سر زنما دا خود دا دعوه خودی را لگیگی دا خپل صاحب خبر معترض ثابتوی پا نمت قیاس استثنائی سرا او تاسی ویلی دی چی پا قیاس استثنائی کے اثبات المدعاوی بی ابطال النقیز اثبات چاوی مدعی خپل دعوی پا کی ثابتی خو پا ابطال دا چا سرا دا نقیز سرا اس خبر تراشی پاس دعوت دوی دا کی خودلا چه خبر متواتر علا موجب دا علم دا معترض سوئی خبر متواتر موجب دا علم بدیہی ندائی نقیز سشے دائی چه خبر متواتر موجب دا علم بدیہی دائی اس دے وی لو کان العلم لو کان موجبا للعلم الضروری کا خبر متواتر موجب دا علم ضروری وی لکا تاسو چوائی نو لما یقع فیه التفاوت والاختلاف نو پدی کے بیا اختلاف او تفاوت نوے واقعی پدی کے اختلاف و تفاوت لیکن التالی باطل فالمقدم لیکن تالی خو باطل دا نو مقدمی مثل دے تالی باطل دا مقدمی سشے دے یعنی منگ چه او کتلی نو پچا که اغا خبر چه متواتر راغلی پاگی که خلق سشی رازی تفاوت پا که رازی او اختلاف پا که دا خلقو ده نو معلومی گی دا چه خبر متواتر موجب دا علمی ضروری نده ولی کم شے چه موجب دا علمی ضروری وی پاگی که خلق لانجی و اختلافو ننکی و نپاگی که تفاوت وی نپاگی که سشی وی الکه د دې سمانا د تو ګوره یو سړی دی وای چې الواحد نصف الاثنين واحد نصف د چا دی نو واحد نصف الاثنين دی باندې خصوص دلیل نه وای دا ضروری قضیه ده یو تا ته علم را رسیدلې دی طالب پدی چې سکندر چې دی دا موجود وو سکندر څه شی و نو دا علم پدی چې واحد نصف الاثنين دی الا دا قوی دی دا آغا علم نه چې کم علم حاصل دی تا ته په واسطه دا آغا خبر چې را رسیدلې دی چې څه شی دی الله ته ورانه دویم یو خبره کچرته خبر متواتر موجب د علم ضروری وای لما وقع فيه الاختلاف ګوره تفاوت مشته ضروری باندې یو شان علم کم علم چې په خبر تا ته را رسیدلې په غي باندې څه شی بل شان علم تفاوت غشته په یو کم دی او بل څه شی دی زیات دا علم پدی چې الواحد نصف الاثنين دا قوی دی د علم نه پدی باندې چې سکندر څه شه دی او دا دویمه نقطه کې تو ګورا چې دا توای چې الکه خبر متواتر موجب د علم دی نه کوي نو تفاوت په پکې نه وي مونږ چې دلته کتلی دي نو تفاوت پکې نه اختلاف دی پکې پدی خلقو کې پدی امت کې او جماعت شته دي سمونیه ورته وي براهیمه ورته وي کچرته خبر متواتر رښتیا موجب د علم قطعی ضروری وای نو د سمونیو براهیمو به اختلاف پدې کې ولې کو چې دا موجب د علم نه دا دو فرقې دي په دې امت کې
نو چې دوی اختلاف کوي نو معلومیږي دا چې خبر متواتر موجب د علم نه ده. په دې باندې ان شاء الله تاسو مازغه خلاص ول عبارت یو ځل وای تاسو. فإن قيل الضروريات دی وای کسو کوئی ضروريات چې دی لا يقع فيها التفاوت والاختلافات په دې کې تفاوت او اختلاف نه واقع کیږي په دې کې تفاوت او اختلاف. ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين ونحن نجد العلم ومنګ وینو علم لرا په دې خبره باندې چې واحد نصف الاثنين دی مو علم لرا په دې اقوى من العلم بوجود اسکندر. یو علم په وجود د اسکندر دی چې دا تا تر رسیدل په خبره متواتر سره دی او یو علم په دې دی چې الواحد نصف الاثنين دا واحد باندې چې کم علم ستاده چې دا نسب د چا دی د اسنینو دا اقوا دی د هغه خبر نه چې تا تر رسیدل دی په طریقې د تواتر. والمتواتر قد انکرت افادته العلم کله داسې کیږي چې د متواتر د افاده د علم نه خلک انکارم کوي یعنی ځینې خلک د سشته دی چې د دینه منکر دي چې خبر متواتر موجب د علم دی. جماعت من العقلاء کسمنیه والبراهمه لکه سمنیه را واخله او براهمه را واخله دا لوی جماعتونه دي او د دینه انکار کوي. نو ته څنګه وای طالب چې دا موجب د علم دی؟ نو دا راغه جواب یو کو قلنا هذا ممنوعنا دا عبارت یو ځل وای. بل قد يتفاوت انواع ضروري بواسطه التفاوت في الالف والعاده والممارسه والاختيار بالبال وتصورات الاطراف. دیوی دا خبر من ده چې دا موجب د علم نه دی. ولی بل قد يتفاوت بلکې تفاوت کله نا کله راځي په انواع د ضروری کې په واسطه د تفاوت سره په الالف چې تفاوت په الف کې دی او په عادت کې دی په ممارست کې دی په اختیار بالبال کې دی د زړه په تیریدو کې چې او چې ستا په زړه کې تیر شي او په تصوراتو د چا کې د اطراف الاحکام کې دی په تصوراتو د چا کې د اطراف الاحکام کې کله نا کله چې دا تفاوت ته دی وجه ناراضي. ول پاندم پوکو یا طالبہ یو شی دی ته وای چې الکل اعظم من الجزء کل اعظم دی د چانه د جز نه کل اعظم دی د چانه. نو دا ښکاره خبره ده چې کل اعظم دی د چانه د جز نه. ولی موږ او تاسو چې د کل او د جز تصور کو چې کل چاته وي او جز چاته وي نو فیصله موږ دا کو چې کل عبارت دی د مجموع د اجزاونه او جز چاته ویل کیږي ما يترکب منه ومن غیره الکل. جز دې ته ویل کیږي چې د دن او د سره چې تبل ملګری کې دغه نه کل جوړیږي ته جز وایي. مجموع د اجزا ته ویل کیږي کل او جز چاته ویل کیږي ما يترکب منه ومن غیره. اوس دا خو ښکاره خبره ده چې الک یو شی مجموع د اجزا وي یو پکې جز وي نو دا خو بدیهی ده چې کل اعظم د چا نه وي د جز نه. اوس یو خرکوس به وایي چې زه دا نه منم چې کل اعظم دی د جز نه. هغه هم پکې اختلاف کوي. نو ته بس وایي چې الک دا اختلاف اوس رښتیا هم داسې دی چې کل اعظم د جز نه دی. نو دی وایي دا د چې کوم اختلاف کړی نو دا اختلاف د وجه د عدم چا نه دی طالبه د الف نه دی او د عادت نه دی او د ممارست نه دی او د والاختیار بالبال والتصورات الاطراف. الکه دغه سړی چې وایي چې دا کل اعظم د جز نه دی نو دی د کل او د جز تعریفونه خنه دي کړي دا ورته نه دی یاد او نه دا بیچارهګي په دې باندې پويږي چې څه چل دی دلته الا او نه دی په دې ټکی باندې پويږي چې تصورات د اطراف وکي چې کل چاته ویلې کیږي او جز چاته ویلې کیږي او ناشنای د دې سره لري چې الکه کل سره یو سړی ممارست نه لري هغه بس فیصله وکي چې کل اعظم دی د جز نه. تاسو ویلې د کل مثال لکه کټ را واخله طالب او دا یو جزء بوند دی بازو دی او خېده د څه شي دي اجزا دي. دا مجموع چې کله معروض د هت اجتماعي وګرځيږي نو دغه خل تعبیر په چا سره کی په کټ سره نو یو جز ته خو سو کټ نه وای کنه. ها خو یو سړی دی طالب هغه په ټول عمر نه کټ لیدلې دی او نه بازو پیژني. ها او تاغه ته چې کټ د بازو نه غټ نه نو غیر سره منی هغه کټ نه دی لیدل نو دا ذهن به سره شي چې کټ د بازو نه غټ دی. خو کې یو سړی الف او عادت او ممارست د کول او جو سره دی هغه کټ جوړ کړي د کټ بازوم پیژني د کټ بونم پیژني او مجموعه کټم پیژني نو خپل ځان سره دا فیصله کوي چې لکه دا اختیار ده چې کل اعظم ده د چانه د جز نه.
نو دا اختلاف د دې وجې نه دی چې دا مشکل په چا کې دی، په دې بدیهي کې دی. دغه ضروري ده چې کل اعظم د جز نه دی، خو کله ناکله اختلاف د خلکو پکې د چا نه وي د وجې د عدم ممارست نه، د وجې د چا نه د عدم. وقد يختلف في دا اول جواب شه. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادنا. او الکه تا دویم خبره دا وکړه چې په چا کې الکه په علم کې په ضروري باندې څه شی راځي؟ اختلاف دی پکې د علماو. څه شی دی پکې؟ اختلاف دی پکې د علماو. نو دی وی دا اختلاف تر اختلاف فرق دی. یو اختلاف دی لعنادن او دویم اختلاف دی لا لعنادن. الکه منافی د ضرورت د علم سره هغه اختلاف دی چې کوم اختلاف لا لعنادن وي. نو چې کوم اختلاف لا لعنادن او هغه مبني په حقیقت باندې، مبني په چاوي. او کله یو اختلاف د وجه د عناد نه، نو چې کوم اختلاف د وجه د عناد نه، نو هغه په حقیقت بنا نه، هغه سم خل اختلاف کی خور ته پته ده چې دا خبره اندغه سیده او باوجود د غی لګي بیا هم څه شي کې اختلافات کې ولاندې جوړي. هم دلته قسم د قصیده طالب دلته چې کوم اختلاف ده، نو دا اختلاف د وجه د چا نه ده، راځه ورپسې. وقد يختلف فيه دی وی کله ناکله اختلاف کولای شي په دې کې مکابرتن و عنادنا. د اختلاف د وجه د مکابري او د عناد نه، دا معنا نه چې د اختلاف څه شی دی. مکابره تاسو پیژندلې ده کنه، توجه المتخاصمين في النسبة بين شيئين لا لاظهار الثواب ولا خلګي مکابره جوړه کړي او بل باندې ځان پورته حسابي. کسو فستائیه لکه اختلاف چې سوفستائیه کې پچا کې په جمعي ضرورتو کې مخکې ګوره د ضرورتو خبره مونږ وکړه. حقایق الاشیاء ثابتتون، اشیاء چې مونږ ورته عقیده د وجود ساتو نه غیر اختیار په نفس الامر کې موجود دي. نفس الامر کې څه شي دي؟ سوفستائیه وایي چې اشیاء به په نفس الامر کې موجود نه دي. چاول علم کې نه لرو، چاول د اعتقاد تابع دي، چاول اسی اوهام او خیالات دي. نو اختلاف په پغی کې خلکو کړه. نو ته بسوي چې د اختلاف اوس دلیل د دې دی چې الک اسمان نشته یا ځمکه نشته، نه اسمان هم شته ځمکه هم شته، او چې اختلاف چا کو الا سوفستایو کو. نو دا اختلاف د چا د وجه نه لعنادن، د چا د وجه نه. او کوم اختلاف چې د عناد د وجه نه نه کنه، نو هغه مبني په چا باندې نه، په ضد باندې نه. دا بعضی سادهګان راتاو شي کنه ویل کله پیران مبارکان که خسړی وي، خاص کر د مبارک صاحب رحمت الله علیه په باره کې دا خبره کوي. نو دومره د علماو اختلاف ور سره ولي وای، دا قصې خلک کی کنه دومره علماو اختلاف ور سره ولي وای. نو بس دا تاسو جواب دی لکه پوښتنه وکي چې د اختلاف د علماو د سره لعنادین دی کلا لعنادین دی. کدا اختلاف لا لعنادین یو په حقیقت بناوي، نو خبره توکا چې کومه خبره ته په اعتراض لري ځه، نو هیڅ شی هم نه پاتې کېږي د دوی په خلو کې غیر د دې نه چې فلاني صاحب ویلې، فلاني صاحب داسې ویلې، فلاني شیخ الحدیث صاحب داسې ویلې، فلان تا لیدلی دی نه، ورغلی نه، کتاب دې ورته کتلی نه، مجلس دې ورسره کړی نه، ولې اختلاف کې فلاني داسې ویلې، فلاني بد کول چې داسې ویلې. خلق خدای تم کنځا کې، نو ته بس د خدای په وجود کې لګیا سوچونه به کوې، انکار به کوې. د پیغمبریم خلک نه مني، اختلافات کوي. نو ته به څه وایې چې اعوذ بالله دا د پیغمبري په حق ځکه نه ده چې د خلکو اختلاف دی ورسره، خلکو اختلافونه کوي کنه. او دا اختلاف د عنادین دی، طالب الله عنادین نه دی. کدا اختلاف دوی د عناد د وجه نه کوي، نظمږه خلی وشکې د سبب بیګا چې چې مولانو راشي کې نه انصافدار ولانجو ته څه ضرورت دی، څه اعتراض په دې صاحب لري خبره مخامخ کوي کنه. نو مخامخ چې موږ سره مخامخ شو سیمه به لاسونه پسینوي کی او په شیشه چې راشو به خلی وازی کړي نو لګیا وسه. دا اختلاف کو اختلاف دینا چې تکم کېدا، دا دلیل د حقانیت دی او چاوي. تاسو ته ما ویلي اذا رأيت الرجل محبوبا في جيرانه، هغه روایت راځي کله چې د سړی اولی د چاغه محبوب عند الكل، محبوب په نزد ټولو جریان همسایګانو باندې، یعنی د هر چا ور سره محبت او هر چا ور سره مینه کول او هیڅوک ور سره وران نو، نو فعلم بانه مداهن. په دې باندې پوه شې چې دا سړی مداهن دی، د حق خبره نه کړي، دا ځکه ټول خلک ورته خوي. او که طبعا چاته د حق ویلي او چاته د باطل ویلي، باطل ته د باطل ویلي او حق ته د حق ویلي، نو اهل حق به درته خسړی وي او باطل به وي چې باطله هغه به در سره مقابله وکړي. نو د باطل د مقابله د وجه نه طالبه تا ته خدا په کار نه. په مبارک صاحب اوله فتوا د کوپر بریلیانو لګولې، اوله فتوا د کوپر چې په لګولې دا بریلیانو لګولې. نن دیوبندیانو هغه فتوا د کوپر پلاس کې نیولې وای دا کافر دی. نو خدای اختلاف ول عنادین دی. ګوره که فتوا تاسو په دې اصول پوي چې په دیوبندیانو د بریلیانو په منځ کې څومره اختلاف نه، بریلیانو دیوبندیان طالب انسانان خو لا پرې دا د شیخ صاحب مبارک خبره دیو بل چرګانو تم کافر وای، دیو بل چرګانو ته دومره زد دیو بل سره لري. دلته د بریلیانو فتوا ما سره وا ورته مې وړي،
باغي کې د دیوبندیانو په باره کې په کرات او مرات لیکلي دي دیوبندي مولا په باره کې ته پوښتنه وشي چې دا مولا څنګه دی نو ورته لیکلي دي چې هو کافر ومن شک فی کفره فقد کفر دا خو کافر دی دا دیوبندی مولا او کچیرته وي د په کوپر کې د چا شک وي نو هغه کافر دی د بریلیانو فتوا د دیوبندیانو په باره کې دغه ده چې دا خو دی کافران او کڅو کې په کوپر کې شک وي نو هغه هم کافر دی دا د بریلیانو فتوی دی او کبیا بیرته دیوبندیانو نه پوښتنه وکړي د بریلیانو باره کې چې حضرت تاسو ساقیده د بریلیانو په باره کې دا خو سوچا مشرکان دي سره مشرکان دی وای نو چې سوچا مشرک ورته وای هغه سوچا مشرک خبيث را پاسيږي او په پیر صاحب د کوپر فتوا لګي نو د کوم مشرک فتوا قبول نه ځان په حق نو چې د مشرک فتوا قبل نو چې ما په حق کې قبل خو به د ځان په حق کې قبول کړه هغه ته مشرک وای نو چې اتا ته مشرک وای نو بیرته ورته ته مشرک وای خسړای نه ده اتا ته چې کافر وای نو بیرته ورته ته مشرک وای خسړای نه ده کما ته مشرک وای نو بیا معیار د حق وګرځیدا دا شیان نه دي دا ټول هغه څه دي اکثر اختلافات چې په دې امت مسلمه کې جوړ دي طالب تاسو د بی خولټوي لانجه ولټوي چې دا لانجه د کوم ځینه جوړه ده دا اختلاف د کوم ځینه جوړ دی دا چا جوړ کړي ولی جوړ کړي اساس او نقطه به اقتدا درته درشي چې د اختلاف بناو یا عناد د پاکستان مفتیان چې په مبارک صاحب د کوپر پتو لګي دا په خپل اتفاقی کافرانو د کوپر پتو لنه لګي دا دومره بزرګان او اولیاء الله دی او د خدای دوستان دي چې مونږ ته کافرانو یا خپل اتفاقی کافرانو ته نه پاتې دوی د نران چې خپل اتفاقی کافرو ته د کافر وایي کنه ا د خپل اتفاقی کافرو لسکرت سلام کی طالب لسکرت سلام جیو جانم کی وی بس دا د مصلحت وخت جمهوریت ته صاحب او مصالح بدی کی دي نو هغه اتفاقی کافر ته مصلحتي اما ته کافر وای نو دا پتو زستا قبلو دا خو هغه ټکی دي چې دا کله سره د امت مسلمان لا دي د سی وسحنا راولي چې دا علما د مخامخ سره کینی چې وروره چې دا تاسو لګیاستي سبب بیګاو د خلکو ته مشرکان ویلي تاسو کینی هغه د شرک ثبوت تر سره په کوم ټکی کې د مشرک په کوم ټکی باندې نو ټول چې راولټوي طالب نشته د غیر د دینه چې پلانی مفتی صاحب ویلی پلانی شیخ صاحب ویلی دی پلانی پیر صاحب ویلی دی طالب پلانی قاضی صاحب ویلی دی پلانی ډنګری صاحب ویلی دی بس دغه خبرې دی ولی ویلی دی بس نور سر نه دمانو الکه دا مفتی صاحب ورغله نه مدرسې ته تللی نه خانقاه ورته لیدلې نه دربار ته ورغلی نه نږدې نه ورسره ناستی نه کتاب ورته کتلی نه ولې پتوه لګئ ولا چا ورته څه خبر راوړي نو دا خو موږ تاسې خو په دې مامور یو ان جاءکم فاسق بنبأ د مفتی اصول دغه دي چې تا ته یو فاسق خبر راوړي نو سم دس دغه فاسق په خبر باندې چاته ټاپې مه وهه بریلی خو ستا په ورځ مشرک و همدغه مشرک بریلي تا ته طالب استفتاء راوړي او تا ورته ټاپه ولګوله چې دا کافر دی نو تا ته خو لږ تبین پکار وکړه چې ته خو لږ وګرځې د دې ملګرو ته کله وایي د حقانیه مدرسې وایي پتو د کوپر پې لګولې نو حقانیه مدرسه او باړه خو سره لرې نو په هغې وخت کې 15 روپۍ کرا نو که چېرته رښتیا خو دا پرستي او خو دا د حقانیه مفتیان به تللي وو که نه 10 روپۍ کرا به مصرف کړي وو نږدې نه به ورته ویلي وو چې وسړیه دا ستا په باره کې خلک وایي چې د خدایي دعوه دې کړې ده رښتیا دا ستا په باره کې خلک وایي چې د پیغمبرۍ دعوه دې کړې رښتیا دې پیغمبرۍ دعوه کړې دا ستا باره کې خلک وایي چې یاره د مقام د عبدالقادر جیلاني صاحب نه اوچت دی دا خبره دې رښتیا کړې ده که کړې دې ونه بس ټیک د حق و چې غټه ټاپه یې لګولې او که هغې ځای کې ته نه ډارېدل بیرون چې راوتلي او بیا به یې ټاپه پې وهلې او چې دا رښتیا مشرک دی او چې دا شی دې نه دی کړی یو خبیث درته استفتاء راوړې ده بېرته دې بې لیکلي چې دا مشرک دی نو دا حق پرستي ده طالبه دا شیان شته دا د خدای تاسو منصب ته ورسئ ښه تاسو نه که لوی خلک جوړ شول که تاسو د ارزان قیمت چوک ته کوز شلی او لږ خلک مو ډېر عزت وکړي چې تر بېرته مدرسې پورې رارسېږي نو د ارزان قیمت په چوک کې به تاسو کافر معرفي یاستئ ملایان خو بله بهانه نه لري لږ د ملا پوزیشن ته خراب که په یو ځای کې ته لږ لاړ شه او ستا دې هلته لږ خلک قدر ډېر وکړي یا دې ته ښه بیان وکړي او دا خلک دې تا سره محبت ډېر وکړي یا دې ته ننوځي یوې جلسې ته او دا خلک دې تا ښه وناسي او ښه عزت دې درته وکړي نو د ملا بله نقطه نه جوړېږي غیر د دې نه چې بس دلته راوځي او سوچه کافر دي دا زموږ افغانان بیا تل دی الله دې د افغانانو ته هدایت وکړي طالبه دا په زرګونو لکونو مریدان د مبارک صاحب رحمت الله علیه د پاکستان په سرزمین د هېچا هم نه پرزو کېدل چېرته نوي خلکو خوښېږي پیران هلته وو ملایان هلته وو بازار دې د ده وي رول دې د ده وي دبدبه دې د ده وي باچایي دې د ده وي دا د هېچا هم نه خوښېږي دا داسې مثال لري لکه ستا کور ته چې یو سړی راشي او پښې په بله راړولي هلته ملکي روانه کړي او ته د کور په کونج کې ناست په قرآن چې اوس دې وشي چې خام خو یې وخورې خام دې بیچارهګانو چې دومره صبر کړی به هم کور آباد ښه خو بله چاره دوی ته نه ده پاتې غیر د دې نه چې یا مشرک دی یا بېدینه دی یا فلان دی فلان دی یو سړی چې د ادنا مستحباتو لحاظ ساتي چې مستحب رانه پاتې نشي هغه به طالب سنت څنګه پرېږدي د خلاف اولا لحاظ چې ساتي نو هغه به مستحب څنګه پرېږدي سنت به څنګه پرېږدي چې سنت نه پرېږدي هغه به فرایض څنګه پرېږدي واجبات به څنګه پرېږدي
او چې فرایض او واجبات نه پریدي مستحب لحاظ ساتي نو هغه عقیده کفري او شرکی څنګه ولري؟ دا سې نکتې دي خلکو جوړې کړي دي، اختلافونه دي لاله عنادن. دا ځان سره یاد کې وي پلاني مفتي صاحب ورسره لانجه ده، ته مفتي صاحب نه پوښتنه وکړه ولې وروره څه چل ده په څه مشرک یم؟ ته اصول د تکفیر پیژنې؟ ته چې مسلمان ته کافر وایې ته په دې اساس پوهې چې څوک کافر دی؟ دا د کفر ټکی دی اساس زده کړی که نه د کفر دپاره اساس موجود دی. ته ماته وښایه اصول د عقیدې د اهل سنت والفرق بین الفرق کې اخر 14 15 اخره کې ذکر دي، دغه زده کړه دې کې کم یو باندې ما باندې ته اعتقاد لري چې ولا دا پلانې مشرک دی. مړال ته لیکلي دی اصول د اهل سنت دا دی اخره کې الملل کې دغه بیا پیدا کې الفرق بین الفرق. یو عقیده پکې دا لیکلي د مسلمانانو عقیده به د الله تعالی په باب د قدم وي او د مخلوقاتو په باب د حدیث یو ټکی پکې دا لیکلی. تاسو د پارمی مفتي نه پوښتنه وکړئ د قدیم او د حدیث په منځ کې څه فرق دی؟ خدای په دین پیږي ته د قدیم تعریف وکړه چې قدیم چاته وي حدیث چاته وي. زه د حدیث اقسام راته بیان کا په دې یو سړی نه پیږي اخر قسم لګیا دی پتوی لګی کنه نو دا خاصی دوبی دي ښه په دې څوک دوکه نه کی په اولیاء او بدګمان زموږ دا غرض نه دی طالبانو چې زموږ مریدان چې یا زموږ سره نسبت دومره ټکه امدام ستاسو کمال چې د الله تعالی په دوستانو دی سړی په زړه کې هغه بدګماني نه وي کمال دغه ټکه دی و چې یو څوک د خدای دوست یو تمرته مشرک وي نه اخر خو ورځ د قیامت را روانه دي انصاف دار. یو سړی ادنا مسلمان دی زاغه ولایت او بزرګي خو پرې د اولاد نه مسلمان بم دومره احترام کوي چې کافر به ورته نه وای. ګوره عمر صاحب خانه کعبه ته ویلی و خانه کعبه سره د دې چې دومره د عزت والا یو د احترام والا خلا حرمت المؤمن عند الله د مؤمن مسلمان حرمت او احترام د الله تعالی په نسبت باندې ستاد درګه نصوص چندري یعنی ستانه د الله تعالی په نسبت خانه کعبه ته وای د مؤمن حرمت سوا ده. نو چې د مؤمن حرمت نه سوا دی او مؤمن دومره احترام لري او سړی دی بیا په زرګونو لکونو علما مریدان شيوخ اکابر دی په سلسله کې ولري او هغه ته تناول را پاسيږي مشرک او بيدین ورته وای کنه نو کبه ته پښتنو کې چې قصه څه شي دا ولا سه فلاني سه دا تاسو ما چلن دی درته هر چا چې مبارک سه په پښتنه کولې تاسو لیکته پښتنو کې تالی دلې دی نه سه چا ویلې فلاني صاحب ویلې بیا غلط فلاني تلا چې تالی دلې دی وای نه چا ویلې فلاني ویلې بس دا ټول خبره په دې فلاني را سرخيږي خلاص هیڅوک هم نږدې نه دي تللی چلته دا صاحب لیدلې وای خبرې کړې اور سره ناسته ولاړې کړې دا مونږ چې کله ویني دا مونږ ما ډېر لیدلې وای مونږ ته یا ولا ډېر کوم لاله خو دا باړي د پیر مرید نه وای ښا دا وای ډېر کوم لاله ډېر ښه سړی دی خدا د باړي د پیر مرید نه وای نو انصافدار چې دومره ما عقیده لري نو خو دغه زما د عقیدې نه ته قیاس کنه خوستانه زرچند زخه عقیده غي صاحب تلرم نو چې ته ماته دومره عقیده لري خو دینه ته قیاس کړي زه چې ماته دې کړی او خطوب عقیده ده او په ما باندې د حسن ځوان ده نو زه خدا نه خواسته دې دومره خواري او تکلیفونو او مشکلات سره سره بیا څه دې سیولین پسې زما چې هغه د ګمراهي لینی یا دې هغه د بيدینۍ لینی یا دې هغه د دلالت لینی دا سیا واګانی دي طالب خان په دې شیانو دوکانه شي دچا او کویل نو مخ زمواري ښه وقد يختلف فيه مكابره وعنادا کله نا کله په بدیهی کې خلک اختلاف د مکابري او د عناد د وجه نه کوي خبره ټیک ته اسی عناد راخستې دي کسو فستایته یو جلسه ته زت له ما بیرته چې زرا وته له ما ټول مولان راغون شي یو جلسه ولا ته غلو چې انده لپاره دا جلسه ترونه واړي ولا چې ما په ځایل بیان کړیو قسم دا کمه په چا باندې ردم کړو عامي خبرې مې وکړلې خو صرف دومره چې کله د جلسه ته نوتم د خلکو لګونه ازولم هغه ناظم پاسولم لګ محبت او مینه وکړه هغه خلکو چې کله راوتله ما محبت او مینه وکړه درنده درون ساتي وکړه شاته دا صاحبان ناس تو هغه کړه نظم ورته خو نه ور کړه جلسه ولا تیری چې انده بیا راونه واړي هغه ته قسم خوړلې او دروغ وکړه چې مهنور راغوته بل چاره وکړه دومره حدا پورې نو دا خو انصاف نه ده